बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासु कर माशूम पैदा कीगी नो दागे शरी अहकाम गोरे چې کله ماشوم پیدا شي په لومبۍ ورځ باندې 3 کارونه دي او په اوومه ورځ باندې 6 کارونه دي. یاد وساته عمل په وکړئ، هیڅ خرچه په نه لګي، د شریعت مطابق هر یو کار وکړئ. په لومبۍ ورځ تاسو ماشوم صفا کې پاک صاف نیم ګرم اوبو باندې، بیا په خیق وخت کې بانګ، په غز وخت کې اقامت، عام بانګ د ساره نه ماشوم به ودروي، خپل لاس کې ونیسه یا د بل لاس کې په ولاړه بانګ به ووایي. دا طریقه ده. هر کس بانګ ویلی شي، خو چې نیک الله والی نو خبي، دا توحید او دعوت आवाज ده. یو نیک ښځه یا یو نیک سړی د هغې خوله کې یو څیز واچوي، د کجوري وړه ټوکړه یا شهد، هغه د ماشوم په تالو کې ولګوي، ګوټي، تحنیک، دا 3 کار دي. په اوومه ورځ باندې 6 کار دي. ویښته والا ختم کې هغه سپینو زرو سره وتلی 300 روپۍ ورکړې، دې نه کمې پیسې جوړېږي. په سر والا زعفران ومږې، د 500 روپو راوالی اوبو نیم ګرم اوبو کې ولګې، دې سره ماشوم طاقت ورشي. اوس وله سنتو کې چې سنت ناوخته کېږي بیا ټیک کېږي نه، دا پټی 3 ورځو کې ټیک شي. سنت په اوومه ورځ دا مسله ده. کاله کې 2 چیلې، که جنۍ نه یو چیلې، کاله کې یو چیلې وکړي نو جایز دي، او که عقیقه ونه کړي نو ګناه نشته. پریشانه کېږي چې څنګه خو عقیقه نه شوی جي څونه ګناهګار یو. نه، په اوومه ورځ عقیقه سنت ده، په 14 او 21 ورځ باندې عقیقه مستحب ده، بیا عقیقه نشته، صدقه ده. که غټ ځناور کې نو نشته، خو اجماع ده چې په لوی اختر کې د غټ ځناور یو حصه ته د عقیقې دپاره ساتلی شي. د عقیقې احکام د قربانۍ دي، قربانۍ احکام د عقیقې دي. غوښه به 3 حصو کې تقسیم او پوره هغه احکام دي، هغه عمر، هغه شرایط. زناور بالاله پیسې نه چلیږي، نه به غوښه اله، که طاقت نشته نو یو چیلې د ماشوم دپاره هم ټیک ته. نبي علیه السلام د امام حسن دپاره یو چیلې کړی، او که طاقت تی وي او دې نه کړه نو بیا هم ګناه نشته، او کوو به انشاءالله. برډ ډے سالګیره دا مه کوئ، سالګیره نو چې سال وغورځېد ته خوشحالي کې हैप्पी बर्थडे डू यू. साल तो गिर गया तो आप तो खुशी मना रहे हैं जी, केक काट रहे हैं, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे है गंदे, मैंने देखा है फैशन में उलझकर अक्सर, तुमने असलाफ की इज्जत के कफन बेच दिए, नई तहजीब के बेरूह बहारों के एवज अपनी तहजीब के शादाब चमन बेच दिए. तो सुनत बांधे अमल करे, हर आन, हर घड़ी, हर हाल के دی وخت کې د الله حکم او د نبی علیہ السلام طریقه څه ده؟ خوشحاله به ګرځئ، همیشه به خوشحاله. او شپږم کار ښکلي نوم ماشوم له کېده، د عربۍ او د قرآن او حدیثو د صحابو. انما تدعون یوم القیامة باسمائکم اسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. باب الاسامي مشکا جلد نمبر 2. تاسو خپلو ماشومان له ښکلي نوم کېده، ځکه چې د قیامت پر ورځ به تاسو بللی شئ په خپل نوم سره او د خپل پلار په نوم سره وبللی شئ. د مور په نوم به آواز نه کېږي، دا غلطه مشهوره ده. نو ښکلي نوم کېدی، د عربۍ نوم کېدی. او د ماشوم تربیت وکړئ، د ماشومانو تربیت مونږ کوو. چې یو پلار د ټرالۍ نه ګنۍ راوباسه او چوپي او خاندي او 15 بچي وي، د هغه 15 بچي ګیره کې به یې سپینه وي، نو دی به خپلو بچو ته نصیحت وکړي چې حرام مه کوه. دا بې شعوره او د علم نه کوره مور او پلار د اولاد تربیتو کې. ادبو اولادکم بثلاث خلال، اولاد کې 3 خبرې ور واچوئ: حب نبیکم، نبی سره مینه، وحب تلاوت القرآن، قرآن سره مینه، وحب اهل بیت، د نبی علیہ السلام اهل بیت لوریانې بچي او ښځو سره مینه. نبی علیہ السلام سره یو ماشوم دی، هر طرف ته لاس وي او ګس په خوراک کې. نبی علیہ السلام ورته نصیحت کوي، آقا نامدار سم الله، یا غلام سم الله، اے بچي د الله نوم واله، وکل بیمینک، په ښي لاس خوره، وکل مما یلیک، او مخامخ چې کوم تا ته پلیټ کې مخامخ حصه ده هغه خوره. هغې تربیت کړی دی، موږ به هم تربیت کوو. تربیت له ټایم ورکړئ. الله دې په دې خبرو ماله او تاسو له د عمل توفیق نصیب وکړي.